اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم اللہ تعالیٰ په هر شي کې یو تاثیر اثر پیدا کوي. په دنیا کې د مختلف شیونو مختلف اثرات او تاثیر کوي. لکه څنګه چې په اجسامو کې ذی جسم اشیاء کې الله تعالیٰ اثر پیدا کړي، اعراضو کې الله تعالیٰ څه پیدا کړی اثر پیدا کړی. حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه به فرمایل چې کوم یو کس غواړي چې په ما کې یو صفت دی ښایسته، دا صفت په ما کې پیدا شي، نو ستاسو هغه صفت په صفت تبلیغ بیانوئ. لږ توجه پکار دی. مثلا ستا کې د بدنظرۍ ګناه ده او ته غواړې چې دا د ما نه دې نه ماته نجات راشي، یا په مانځه کې سستي ده، ذکر تلاوت کې سستی ده، نو مولانا الیاس رحمت الله علیه وایي چې کوم صفت ستاسو خپلول غواړئ او د بد صفت نه نجات غواړئ، نو دا به صفت تقریر نه بلکې صفت تبلیغ. به صفت تبلیغ بیانول څه معنا؟ په نورو کې د ښایسته صفت پیدا کېدل، په هغې باندې محنت کول او په هغې باندې د هغې مشق کول، دا د صفت تبلیغ. بعض دفعه یو کس خبره کړه دی، هرګز دا مطلب نه چې دا په دې صفاتو متصف دی، په دې نیت باندې چې کلم کښېني چې خدای پاک د یو خدمت دی، دا خدمت مختلف شکل صورتونه دي، ما په ذمه باندې مشران اچولی دا خدمت په نیت باندې، او د خپل د ذات اصلاح د تربیت په نیت باندې چې دې د وجې نه ما اندورین خپل ذات او د ما د ذات اصلاح وشي. نن په دې مجلس کې د مانځه تاثیر څه شی دی؟ د هغې تذکره الله دې موږ ته د مانځه حقیقت نور راته نصیب کړي. حضرت مولانا یوسف رحمت الله علیه به فرمایل چې نن سبا عام طور باندې د محنت والا ملګري، د کار والا ملګري چې د مانځه دعوت کوي، نو په بېنمازو یا په بېنمازیانو کې په بېلمازو کې په دې نیت باندې دعوت چلي چې خلک منځګزار جوړ شي، بس دومره کوي. نو هر کله چې ستاسو د مونځ تذکره کوي، نو په مونځ چې کوم هغه طاقت دی، کوم په مانځه باندې د الله د طرفه د بندګانو ته یو یقیني سبب دی، او په دې مانځه باندې د الله د کومو څیزونو د ورکړې وعدې دي، هغې یقین لپاره دعوت ورکول دی. وجه دا ده چې کله ملګري د مانځه دعوت ورکوي په دې نیت باندې چې دا مونځ نه کوي او په مانځه باندې راشي او د مانځه حقیقت ورته نصیب نشو، نو هر کله د دنیا ضابطه دا ده چې کله د شکل سره مقابله راشي، د صورت مقابله سره راشي، نو د صورت په مقابله کې صورت پرېښودلی شي. مقصود دی چې د شکل او د شکل څه شی راشي مقابله، نو د شکل په مقابله کې به څه شی پرېږدي شکل، او چې د شکل او د حقیقت مقابله راشي نو څه شی به اخلي، څه شی به پرېږدي، شکل به پرېږدي او څه شی به اخلي، حقیقت به اخلي. نو یو کس تا منزل راوسته جومات ته او ستا د وجې نه د هغه مونځ باندې راغی، خو دلته د مانځه حقیقت نصیب نه دی، او نه ستا په دې نیت باندې ولا دعوت ورکړی چې دلته د مانځه حقیقت نصیب شي. نو اوس مونځ هم یو شکل دی، دکان او کاروبار کور هم یو شکل دی، نو چې کله د شکل او د شکل مقابله راځي، نو د شکل په مقابله کې به شکل پرېږدي، دکان په مقابله کې به مونځ پرېږدي، د میلمه په مقابله کې به مونځ پرېږدي، واړه عذر به هم وي، د هغې د وجې نه به مونځ څه شی کېده پرېږدي. او که کله د دې کس ته د مانځه حقیقت نصیب شو چې په دې کې څه دي اوله ناوخته، نو بیا به د مزاج دا چې حقیقت او شکل راځي، نو دا به شکل پرېږدي او په یو صورت کې به د حقیقت نه راوسته. د مانځه مختلف اثرات الله قرآن او په حدیث کې د هغې تذکره راغلی، لکه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د مانځه اثر دا دی او د الله نه چا رښتونې خبره زیاته کېدلی نه شي. داسې ده، دا خو موږ تاسو عقیده ده، دا د موږ تاسو یقین دی
چې الله تعالی نه څه رښتونه ځان نشته ومن اصدق من الله حدیثا ومن اصدق من الله قیلا. الله فرمایي چې د مانځه یو تاثیر دا دی چې انسان د فحش هغه کار ته وایي چې شریعت یې نه خوښوي او عرف یې نه خوښوي. لکه په هر عرف کې او په هر قوم کې دروغ، غیبت، دوکه، زنا دا بد ګڼلی شي او منکر هغه ته ویلی شي چې شریعت یې بند کړي او عرف یې ګڼي. دې دونه الله په مانځه په ذریعې سره حفاظت کوي. خو چې مونږ لمانځي، یو صحابي فرمایي چې مونږ په نوي نوي چې کله خلک اسلام کې داخلېده نو په هغې کې دا کمی کوتاهي وه چې یو بل مال به بغیر اجازت استعمال اغسته به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا شکایت وکړ چې یا رسول الله دا فلانې ته حاجت ګزارم دی او پردی مال هم اخلي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل که ده چېرته په دې مانځه باندې په دې تهجد باندې استقامت و د مانځه په برکت پې الله تعالی د دې ګناه نه نجات رسوي. د مانځه اثر دا دی چې کوم تاسو غواړو مانځه بعض مزاجونه دي لکه اوس نن سبا په وخت کې انتهایي سخته فتنه چې کومه ده، سخته ازمایش چې کوم د موبایل بد نظري ده. موږ نه غواړو خو کېږي بد نظري ده بل خاص کر د موبایل او بله مې یو خبره ووایو دا خفیه ګناهونه نه دي. خفیه ګناهونه دا د غرو برابر نیکۍ به چې دي حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنه چې د غرو برابر نیکۍ به ورسره وي خو دا د خفیه ګناهونو د وجې نه به د تهامه د غرونو برابر نیکۍ د هوا برابر داسې به والوځي. مونږ ملګری په کراچۍ کې شاه صاحب شاه کې شیخ الله رب العالمین د هغه خلیفه دی. وایي ما سره یو تعلق والا ملګری و د اسلام تربیت تعلق و ما سره نو ویل چې ما مطلب جبه به مې اچولې وه صوفي او کوټه یې مې سر کړې وه ماشاءالله ذکر فکر مې نه کول خو د موبایل استعمال به غلط کول. ویل چې دا پټې پټې ګناهونه به ما کول وایي د دې اثرات دا وکړه چې هر سړي به بې عزته کولم او خلکو به رانه کرکه مور وروڼو دا به نه پوهېدم چې دا څه وجه ده. قدرت کار دی چې راغلم بیعت شو دا احساس را سره پیدا شو چې دا ګناه ده غلط کار وایي صدق دل سره به توبه وایسته قسم یې خور چې د خانه کعبې په رب نه قسم دي چې ما په کالج کې یو استاد دی یو عیسائی دی مسلمانان خو نه دغه عیسائی استاد ما سره اوس محبت کوي هم را سره څه شی کوي. د خفیه ګناه یو اثر دی چې الله د مخلوق په زړه کې د دې کس بغض دشمني او بېعزتي پیدا کړي او د نیکۍ به دا اثر کوي چې د مخلوق په زړه کې الله حسن ظن او محبت پیدا کړي. نو موږ تاسو خواهش خو دا دی که چې نافرماني رانه ونه شي. حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه فرمایل و یو ځل په بنګله والي مسجد کې موږ ناست وو یو کس راته پلیټ یا پیاله کې وغورځول. مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایل چې اس کی نماز ابھی تک بنی ہوئی نہیں ہے. اس کی نماز نماز سوچ کول چې د پیالې سره د مانځه څه کار د پیالې سره د وایي بعد کې څو کاله بعد راته پته ولګېده چې کله د انسان مانځ درست شي د ده نه لاس نه به د قرآن کارونه نه کېږي. بیا به وي چې تاسو په کور کې تاسو د دې تحقیق وکوئ چې کومه زنانه په مانځه کې کمزوري دا به ډېر لوی خدمت د په مانځه باندې مونږ ماحول د وجې نه د دنیا د وجې نه ذهن دا جوړ شوی بدقسمتۍ نه چې مونږ وایو چې د دنیا دپاره دنیا اسباب او شی نه اشیا درکار دی د آخرت دپاره اعمال دی ذهن دا جوړ او ډېر په خسته ذهن باندې ناست د الله په ذات نه د قسم وایي چې د آخرت نه زیات په اعمالو باندې دنیا جوړېږي. مونږ چې نه په دنیا دپاره مرناسب دنیا دپاره دنیا اسباب پکار دي اشیا پکار دي دنیا د دنیا دپاره او د آخرت دپاره دا لمونځ تهجد او باندې حالانکې ټولو نه اول الله سبحانه وتعالی په دې اعمالو باندې د انسان زندگی جوړوي د دنیا او دا مشاهده ده على اخذ صحابو زندگی وګورئ تابعینو زندگی وګورئ تبع تابعینو زندگی وګورئ چې هیڅ کار یې نه و د الله سره یو خاصه تعلق و د مانځه په ذریعې سره د ذکر تلاوت په ذریعې سره باندې څنګه زندگی جوړوي
څومره پرسکون زندگی تیرو مونږ په دې سرګوده کې چوټه سیوال کې تشکیل او د برابر ځوان له په ګیره کې یو تور ختنه ول سپین ختنه ولګېدل اما ته وی چې مونږ جوړه پیدا ورو ماشاءالله او 8 غنټې ز د دین خدمت ورکو څومره 4 غنټې سحر 4 غنټې مازیګر او باقی 8 घंटे کور لاو 8 घंटे کې 2-3 घंटे کاروبار او څه کاروبار کوم بس پراپرټي دفتر مې دی چې اشراق وشي 8-8:30 بجې چې کوم جمعهتون راغلي دا نو سره خیر خبر واخله د سحر ملګرو خیر خبر واخله څوک منځل راغلي نو راغلي ملاقاتونه وکړو هغه ځل سیده راشه کور ته ناشته کوم یا دفتر راشه 4 بجې نه مخکې که هر څه دفتر پرې د مبیا مسجد راشه او مولانا سیم یو ساده او کله راټاویا لکه پاتې شي کله 50 لکه پاتې زه په دنیا باندې په ځان زستړی کوم او ټول له پرسکون زندگی وي تیرو په اعمال باندې دا یقینو حالات مو یې را باندې راځي الله زندگی پرسکون دی نو کوم دا ځین جوړ شي کنه چې ان شاء الله دنیا آخرت نه بلکې د دنیا جوړېدل د پرم د الله وعده د اعمال سره اوس منځ هغه منځ چې کوم الله ته مطلوب دی او په تلسمه سفر کې الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون کامیاب دی هغه مؤمن چې د کوم مؤمن په مانځ کې خشوع وي نو خضوع او خشوع د صفاتونه دي یو د زړه صفت دی یو د انسان د اعضاء وی لومبی کوم کس چې د ظاهر د مانځ درست کی باطل به الله جوړي ظاهري اعضاء سترګې لاسونه دا متاسب اختیار کوي د زړه خیالات متاسب اختیار کوي نه دي د زړه اختیار الله تاسو چې الله ماته د مانځ خشوع راته نصیب کړي خضوع راته نصیب کړي بیا الله تعالی الله سچت کی الله تعالی په فیصله کوي او بهتري فیصله روایت کرزی البدایه والنهایه نهایت صحابہ جلد نمبر 3 حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کے غیبی تائیدات کے حدیث تذکرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چې مدینہ منورہ کې یو زنانه راغله هغه زنانه یو جوان العمر سو ځوان او اسلام یې قبول کو په ابتدا د اسلام کې د هجرت حکم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځوان الک اصحاب صفه کې کېنول او انصار کې زنانه بډای خزوای د انصار کې چاته وسپاره نو څوره چې تیر شوي اصحاب صفه کې څوره زباد د ځوان زوی وفات شو چې کله خو زوی وفات شو نو موږ صادر وګړو لوسترګي کله پټي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تاسو ته د تجهیز او د تدفین بندوبست وکړ غسل د قبر بندوبست او مورته سوال جواب وکړ ایسو کې چې کله دا بډای راغله حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا چې دوه رکعات منځ یې کړو یې وکړ بیا راغله زوی داسې دی میت ته ودرېد او بیا د خپل زوی خپو ته کېناسته او د غزوی خپې داسې ونیو او بیا الله تعالی سوچت چې الله رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی الله علیه وسلم الله زه د ستا په دین اسلام باندې راضي یم ستا د رضا دپاره ما لات او عزا پرېښود او د ستا د محبوب صلی الله علیه وسلم په محبت کې او د ستا د دین په محبت کې ما کلی وطن پرېنښود د هغو دښمني مې په سر واخېسته او ما هجرت وکړ دلته راغلی یا الله زه د بچي په مرګ باندې م راضي یم تا پروردګاره د خپل خپلوان به مشرکین به ماله طعنه پیغور راکوي چې لات او عزا د دې زوی مړ کړه لات او عزا د دې زوی الله په خپل فضل او قدرت باندې د ما زوی له دوباره زندگی ورکړه انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ له سترګې هم پټې کړې وي او یو روایت کې راځي چې غسل هم ورکړو ساتنه نه سر راوچت او څو کاله بیا په صحابو سره په جنګونو کې بیا رسول الله شهادت په چا باندې دا طاقت د مانځه اوس موږ ذهن له دا راځي که نه چې شریعه خو صحابه موږ خو صحابه نه یو
یا مونږ ذهن راځي چې راته مونږ ته ګوره مونږ داسې منځونه ته ګوره. نو نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمایل د فساد او د فتنې دور را روان دی، په هغې کې چې یو کس نیک عبادت کوي د 50 صحابو په قدر اجر به ورته ملوي. څومره؟ او د یو کس سره به د دین په معامله کې د الله د 50 صحابو مدد او نصرت معاملې. صحابه ورته وویل چې یا رسول الله د هغو 50 که د مونږ 50؟ وایي نه، د هغو د ستاسو د 50 برابر اجر به یو کس ته ملوي. او دا چې ملویږي دا د طاقت د ایمان د وجې نه، د ضعف د وجې نه، چې حالات وي، فتنې وي، مصیبتونه وي، او ده به بیا هم ټینګ راټینګ کړی، نو الله به د 50 د صحابو د اجر برابر اجر ورکړي. نو موږ په خپل منځ باندې مشق وکړو، محنت وکړو. محنت معنا ده چې یو مسله ده هغې د پورې موږ د منځه اهتمام په 2 رکعاتو باندې الله نه غواړو، الله به حل کوي. موږ عمومي طور باندې چې وګورو که نه، موږ په تاسو باندې حالات راځي او داسې وځي د هر چا باندې مختلف قسم حالات دي. نو د حالاتو راتلو 2 وجې، یا هغه الله تعالی چې کوم حالات را لګي که نه مشکل حالات وي، نو یا خو د تربیت دپاره یا د طهارت دپاره. چا دپاره؟ ګناهونه نه پاکوي، او یا په هغې کې الله تعالی موږ تاسو اصلاح تربیت کوي. بیا د حالات موږ تاسو په پر راځي یا د موږ د ګناهونو د نحوست د وجې نه، او یا الله تعالی درجاتو د بلندۍ لپاره راکړي. خو موږ به دا نه وایو چې د درجاتو د بلندۍ ده، بلکې دا به وایو چې موږ نه ډېر لوی ګناهونه کېږي. نو دغه حالات موږ تاسو څه کوو چې ګرځو بزرګانو پسې. حضرات یې که نه چې کله ستاسو د خلقو کرامتوں مو بیانوئے. وہی جب آپ کرامتوں کے بیان کریں گے تو لوگوں کے دل میں شخصیات کا یقین بیٹھ جائے گا اور کرامت والے کے پیچھے بھاگ جائے گا. یہ دعا کرو یہ. اور یہود کا مزاج یہ تھا کہ پورا ہفتہ گناہ کرتے تھے اور سنچر ہفتے کے دن اپنے راہبوں کے اور حبر کے پاس آ جاتے تھے، حالات بڑے خراب ہے ہمارے لیے دعا کریں. نن امت مزاج دا جوړ شو، ګناه پرېږدي نه او نیکانو خلکو پسې منډې وي چې ماته د حالات ټیک شي. چېرته کېدی شي؟ دا ممکنه ده؟ الله ضابطه ذکر کړې ده، ممکنه نه ده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. هغه ته تیار ما څه خبره ته کوه؟ د الله ضابطه ده چې د مانځه اثر دا دی چې موږ تاسو اوس خپل منځونه بې له وګورو. او بله مې یو خبره واورم، حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه به فرمایل چې په دې امت باندې کوم حالات راځي نو 2 وجوهاتو، یا نماز छोड़ने की वजह से या नमाज बिगाड़ने की वजह से. नमाज छोड़ने की वजह से, नमाज बिगाड़ने یا خو مونځ پرېږدي، کله د خوب د وجې نه، کله د ستړیوالي د وجې نه، کله د مصروفیت د وجې، او یا به په ده باندې حالات راځي نماز بګاړنے کی وجہ سے. او فرمایل به چې د کوم سبب د وجې نه د مونځ کې بګاړ پیدا کړ، مونځ لومبی هغې سبب ته بددعا کوي. موږ د خپل مشرانو د بددعاګانو نه څومره یېرېږو، او مونځ څومره عجیبه عبادت دی، مونځ ورته بددعا کوي. څه معنا؟ یو دوکاندار دی په دوکان کې ناست دی او د هغه دوکان د وجې نه د مونځ خراب شو، جمع ته لاړ، مستحب وخت یې ووت، بس صرف خالي را عادت یې وکړ پرېښوده. هغه مونځ لومبی د هغه دوکان ته بددعا کوي، دفتر ته بددعا کوي، هغه کار ته بددعا کوي. خپل منځونو باندې لږ محنت وکړو، خپل منځونو باندې لږ مشق وکړو. د سحر نفس او د خوب غلبۍ د هغې سره لږ شیطان سره حدیث شریف کې راځي طیب النفس، تر و تازه وي، او چې پروت یې هم نه پاسي نو خبیث النفس. مطلب موږ دا ته پښتو کې ورته وایي طبیعت یې خټه وي چې راوچت شي، طبیعت یې ډېر زیات الټه الټه وي. نو موږ تاسو چې کوم د وجې نه راباندې حالات دي که نه، مولانا الیاس رحمت الله علیه به فرمایل وہی ہم اپنے آپ کو حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، احکامات کو توڑنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ظالم نہیں سمجھتے. هر سړي ته ځان مظلوم ښکاري چې مسلمان ډېر مظلوم دی، او زما باندې داسې هر سړی شوقونه کوي، څوک چې
دغه را سره ورور را سره ظلم کوي، ګاونډي را سره ظلم کوي، پارټنر را سره ظلم کوي. انتهایي سخت خلک دي، زړه کې رحم او ترس نشته، خپل ځان راته مظلوم ښکاري. خو د الله لوی حکمونه ماته ځان راته ظالم نه ښکاري. ومن لم یحکم بما انزل الله بیا ځکه فاولئک هم الفاسقون، بل ځکه اولئک هم الظالمون. الله وایي دا کمې کوونکي دي، ظلم کوونکي. نو د لمانځه په دې یقین سره کول چې دا لمونځ دا یو یقیني سبب الله مؤمن له ورکړی. هر یو لمونځ که فرایض دي که واجب دي، په لمانځه باندې فرایض باندې انسان الله تعالی ته قریب شي او په نوافلو باندې قریب تر کېږي د الله ته. کثرت د نوافلو اهتمام کوشش به کوو انشاءالله. ښه په دې الله د خضوع او د خشوع ښایسته علاج به مخکې بل آیات کې ذکر کړی والذین هم عن اللغو معرضون. دا هغه کسان دي چې د لغو خبرو نه څه شی کېږي دا اعراض کوي. اوس لغو خبره چاته ویلی شي چې نه موږ تاسو په قبر کې په کار راځي، نه په محشر کې په کار باندې راځي. هغه بحث مباحثې او خبرې کول دا لغویات دي. څه شی دي؟ او دا د انسان دننه بیړه غل کوي. یکسوی ورته نه یکسوی ورته. او بیا د سیاسي تبصرې بعضې دیني مباحث په دې کې موږ اخته شو داسې چې هېڅ ما ته د قبر او د آخرت کې پرې نه پوهېږي، اجر ملوېږي، نه رانه تپوس کېږي، په هغې مباحثو کې لګیا نو د دې نه ځان ساته. خاموشي یا ذکر یا د دین دعوت من غیر شوالتو چې سره کینو نو ادام یاد ساتئ چې کله هم تاسو په کوم مجلس کې سیاسي تبصرې کوئ، دغه دا پل جوړ کړی او دغه دا اسپتال جوړ کړی، دې نه به مایوسي پیدا کېږي. او الله بیانوئ، د الله قدرت بیانوئ، دې نه به زړه ته اطمینان ولري. نن چې وګورئ پاکستان کې هر دویم کس مایوسه، یکسوی ورته نشته، نه په عباداتو کې نه په کاروبار کې. وجه دا د غیر ضروري مصرفیات، غیر ضروري مباحث په دې کې نښتي وي او جمع شوي وي. نه په کاروباران والو ته په کاروبار کې یکسوی شته، نه مذهبي طبقې ته په مذهبي کارونو کې یکسوی شته. شته که نشته ایماندار؟ هغه کارونه کې چې کار وکړي چې څه کې نه کار باندې کوي کاري. نو د دې نه بس موږ تاسو انشاءالله که څو ورکړو ماته موږ مفتي صاحب د کراچۍ والا بار بار وایي چې د اصل کامیابي د آخرت کامیابي ده او د آخرت کامیابي دارومدار دنیا کې په عمل دی. دا خبرې موږ اورو، زه تاسو ته وایم او په عمل کې ما نشته، 1000% ناکام. اورېدونکی اوري او په عمل کې نشته، نو ناکام یو. نو څوک نن دې مجلس کې د عزم کوي چې انشاءالله زه به خپل معرضه باندې محنت کوم نن نه انشاءالله افر اهتمام وکړو. خاص کر بل دا یاد ساتئ چې څوک دا وغواړي که نه چې ما ته د الله تعالی قرب نصیب شي. قرب دا معنا نه چې د لوډسپیکر ما ته نږدې دی. د قرب علامه دا ده چې ته څومره د الله د نافرمانیو نه بچ کېږي او د نیکۍ توفیق او موقع ته ملوي کې پوه شي چې د الله قرب نصیب کېږي راته. او چې د الله قرب نصیب شي انسان که حالات یې که کوم حالت انسان وتوږي نو درې کار وکوئ: د قرآن تلاوت، کثرت استغفار او د تهجد اهتمام. څو کار وشو؟ کثرت استغفار مولانا حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې 313 مرتبه چې دی دا کثرت استغفار، د قرآن تلاوت او د تهجد اهتمام. څوک نن د عزم کوي او دا مې یاد ساتئ چې د الله مدد چې دی که نه، الله مدد په بنده باندې چې الله یې په ځان باندې لازم کړي، دا په عزم باندې دی، په اراده باندې نه دی چې بس ما نن اراده وکړه چې زه به څه کوم، تهجد کوم. په اراده د الله مدد نه وي، بلکې په څه شي باندې عزم دا چې تا بل ته وي چې ما راپاڅوه، موبایل هم جوړ کړو. او بل یو کمال خبره ده، شپې لنډې دي که نه، یا کله سفري پارلیمنټ کې به یو وخت کې د 11 بجو نه بعد مشوره شروع شوه او هغه مشوره به 2 بجو پورې وچلېده، 4 بجې به بیا پاڅېدلو. نو خلک راغله حاجي عبدالوهاب صاحب چې دا ملګري خو ټوله ورځ به داسې ستړي شي او بیا شپې په 11 مشوره شوې ټول ته خبر وباسي د خپل زنان په هغه کې مودې دي ډېر مشکل. حاجي عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه ورته ویل چې کم
सूरत कहफ के आखिरी 5 आयतों को पढ़ा करो, फिर दुआ मांगो कि अल्लाह इस थोड़े वक्त में मेरे आराम को पूरा फरमा। नींद भी पूरी होगी और अल्लाह ताला आप लोगों को आराम को पूरा कर देगा। आराम पर खूब नहीं मिलेगी, अल्लाह पर अमर मिलेगी। हकीकत बाज़ कसन 24 घंटे प्रति चरापा से बोस 5-10 मिनट से चराखी ने खुद शता होता से तायतुल एहतमाम को तास यकीनी रतवान लोकांना चकल बिस्तर ता सर के खुदा और सुमरस्तड़ी नस्तड़े په وختو کې ورته دا پاره شبه باندې وي الله مال خو غیاتونه ناراضي تا ته مال ځان وسپاره په دې وخت چې ته درواړه طاقت او فکر لري ته ګوره کړه چې کله د سترګې کولا شي سترګې نو بس یو ذکر د الله هو کو شیطان به نه تختی نفس کا بکول بیا آسان شي دی وجه چې څنګه سترګې کولا شو موږ کنه الحمدلله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. شیطان یو دومره کمزور دی چې صرف د الله په نوم اغوستلو سره د هغې نه سړی نه تښتي نفس سره بلد مجاهده کوي او بعض ټیم موږ تاسو شپې خامخا سترګې کولوي کله هم د قضای حاجت ته کولی شي کله یو څه شي کړچ به ورکولی شي نو په دغه حالاتو کې چې څه ټیم سترګې کولی شي دعا کوه چې خدای ما د شپې په تهجد توفیق نصیب کړي